بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 2 اقصا حلق یعنی गले का पिछला सीना की तरफ वाला हिस्सा से हमजा और हा अदा होते हैं. دویم مخرج دے نمرئی آخر یعنی نمرئی آغا حصہ چې سینی طرف ته وي دا غینا حمزه او ها ادا کیږي. مخرج نمبر 3 وسط حلق یعنی गले का दरमियान वाला हिस्सा से आइन और हा मुहमल अदा होते हैं. دریم مخرج د مرۍ منځ یعنی د مرۍ هغه حصہ یعنی د مرۍ منځ والا حصہ ادینا عین او ح محمل ادا کیږي. یعنی محمل هغې ته وایي چې نقطې فی نه وي، یعنی عین او ح بغیر نقطې والا دا د مرۍ د منځ نه ادا کیږي. مخرج نمبر 4 ادنای حلق یعنی गले का पहला मुंह की तरफ वाला हिस्सा से غین और خا معجم ادا होते हैं. او سلورم مخرج دے د مرۍ اولنی حصہ کوم چې خلی طرف ته وي دا غینا غین او خا نقطې والا ادا کیږي. کوم غین چې نقطې والا وي او کوم خا چې نقطې والا وي دا د مرۍ د اولنی حصے نه ادا کیږي. ان مذکور بالا چې حرفوں کو حروف حلقی کہتے ہیں. دی بره حروف یعنی دا بره چې کم مخکې چې کم ذکر شو دی حروف ته د شپږ حروف ته حروف حلقی وای. نوٹ حلقی اس وجہ پر کہ حلق کا معنی ہے گلا اور یہ حروف گلا سے ادا ہوتے ہیں. نوٹ یعنی دا یو نوٹ ته حلقی وته په دی وجه باندې وای چې د حلق معنی دا مرۍ او دا حروف د مرۍ نه ادا کیږي. دا شپږ حروف چې کم ذکر شو مخکې دا شپږ وړه حروف د مرۍ نه ادا کیږي. د مرۍ په درې حصو کې تقسیم ده. د مرۍ اخیری لاندې حصہ، بیا د مرۍ منځ او بله د مرۍ هغه حصہ چې خولې طرف ته نږدې ده. یعنی دا شپږ حروف دا په دې باندې تقسیم دي. دو حروف د یو ځای نه ادا کیږي. د شپږو حروفو ته حروف حلقی وي. هغه دی وجه باندې چې دا مرۍ نه حلق مرۍ ته وي او دا مرۍ نه ادا کیږي. یو څو خبرې مې ستاسو مخې ته کېښودې. الله دې مالم توفیق راکړي چې دا کم کورس موږ شروع کړی د تجویدو دا تاسو سره شیر کړمه او الله دې تاسو هم توفیق درکړي د دې د زده کولو چې دا زده کوي او بیا یې په عمل کې راولئ او قرآن مجید د دې موافق وایي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.